د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د سوالاتو جواباتونه نن یو سوال دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید محترم وفات کله شوی دی. نو د پیغمبر علیه السلام د ولید سه وفات په داسې وخت کې شوی و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا د مور په خېټه کې و، پیدا شوی هم نه و. دویم سوال دا دی چې پیغمبر علیه السلام د ولیده صاحبه انتقال کله شوی دی، یعنی کله وفات شوی دی؟ جواب دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د شپږو کالو شو نو د ولیده صاحب چې دی دغه انتقال وشو. بل سوال دا دی چې پیغمبر علیه السلام ته شودې چا ورکړي دی؟ جواب دا دی چې د پیغمبر علیه السلام شودې حلیمه بنت زویب مسعودیه دور ته شودې ورکړي پیغمبر علیه السلام ته. او بل سوال دا دی چې پیغمبر علیه السلام چې کله ولیده وفات شو نو هغې نه بعد د پرورش چا کو؟ جواب دا دی چې پیغمبر علیه السلام د ولیدې د وفات کېدو نه بعد د پرورش د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکه عبدالمطلب کړی دی. او بل سوال دا دی چې پیغمبر علیه السلام نومونه چې دی احمد او محمد د چا یخی دی؟ نو پیغمبر علیه السلام نوم محمد چې دی دا د نیکه عبدالمطلب یخی دی، او بل احمد نوم چې دی دا نوم د پیغمبر علیه السلام د مور یخی و چې احمد دی.